الحمد لله الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس دونه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. زما محترم مسلمانانو، اللہ جل جلالہ پدے امت باندے یو عظیم احسان کڑے دے چیتا اللہ جل جلالہ آغا آخری پیغمبر ورکڑے دے چی آغا د کمالاتو نه ډک دی او ټول کمالات الله جل جلاله په هغه کې راجمع کړي دي. کم پیغمبر له چې الله جل جلاله کم کمالات ورکړي دي، د ټولو پیغمبرانو هغه کمالات الله جل جلاله راجمع کړل او نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ورکړل. آدم علیه الصلاۃ والسلام له الله جل جلاله درې کمالات ورکړي. لومبه کمال ولدا ورکړو چې الله جل جلاله آدم علیه الصلاۃ والسلام د خټې نه پیدا کړ. دویم کمالی ولدا ورکو چې ملائکه فرشتي دی ورته سجده وکړي. دریم کمالی ولدا ورکړو چې الله جل جلاله د هر شی علم آدم علیه السلام ته ورکړ. اوس دا درېواړه کمالات په نبی علیه السلام کې موجود دي. یہ سنگا اللہ جل جلالہ آدم علیہ السلام دا خٹی نہ پیدا کو، درشان کی اللہ جل جلالہ نبی علیہ السلام دا نور نہ پیدا کو او دا خٹی نہ دا نور دا کمال دالوے. دویم آدم علیہ السلام تا فرشتو سجدہ وکړه. نو نبی علیہ السلام تا اللہ عظمت ورکو. سنگ عظمت ورکو ملائکو توید دا عظمت بیان کہ یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دا عظمت بیان کہ او دلته سلام کوي په سلامتیا سره او یوازې د عظمت دا فرشتو بیان نه کو بلکې انسانانو بیان کو. الله جل جلاله ولا د عظمت کوي. دریم شي چې آدم علیه السلام له الله جل جلاله ورکړل دی علم او آدم علیہ السلام یو مناظره وکړه فرشتو سره. آدم علیہ السلام ته الله علم ورکړ چې دا علم فرشتو سره او آدم علیہ السلام
ته هغه ټول شیزونه رامخې ته کړل آدم علیه السلام به د هغې نوم دا نو دا الله تعالی آدم علیه السلام ته علم ورکړ. نبی علیہ السلام فرمائے یو صحابی دے ابو رافع نومے دے اغوائی بھی نبی علیہ السلام کو فرمائے چکل زما امت پمیز د خټو د اوبو کې نو ماته الله تعالی دې خپل امت ټول نومونه یاد کړل او د دې ټول صورتونه راته وښودل ماته الله تعالی دا علم راکړ. زه د هر کس نوم وپېژنم د هغه صورت وپېژنم. نو دا علم دا د کمال علم دی په نسبت د هغه څیزونو د نومونو دا دې ته کمالات ویل کېږي. نو الله جل جلاله نبی علیہ السلام کی کمالات اچولی ددن بعد کی اللہ جل جلالہ ادریس علیہ السلام کے سا کمالات اچولی. اللہ تعالی ادریس علیہ السلام کا دو کمالات ورکڑی. یو باغت درس کا طالبان کا دویم کمال داو اللہ پاکوی ورفعناه علیہ چه اللہ تعالی وی ما اوچت کړو ځان طرف ته اسمانونو ته اوچت کړو. دا دو کمالات اللہ جل جلالہ حضرت ادریس علیہ السلام ته ورکړي. نبی علیہ السلام ته اللہ تعالی کمالات ورکړي وړو به نبی علیہ السلام مسجد حرم کې درس کړو عالمانو صحابه. بیا په ارکم بن ارکم حضرت ارکم رضی الله تعالی عنہ کور کې صحابه ته درس کړو او بیا نبی علیہ السلام مسجد نبوی کې صحبه چې ورته ویل کی هغه د نبی علیہ السلام درس کړ او د نبی علیہ السلام په درس کې 400 صحابه وناست. نو دا د نبی علیہ السلام کې چې الله جل جلاله کم کمالات اچولیو دا په نسبت د ادریس علیہ السلام دا غیر زیات لوی کمالات. بل ادریس علیہ السلام اسمانونو طرف پہنچت شو اللہ جل جلالہ اسمان ته وتلو چکرې ورکړ. نبی علیہ السلام ته الله تعالی دا کمال ورکړو چې الله جل جلالہ په معراج باندې وتل سدرۃ المنتہا چې اسمانونو ډیر بار دی الله جل جلالہ هغه. نو دا د نبی علیہ السلام هغه کمالات. دین بعد کې ابراہیم علیہ السلام ته الله جل جلاله څخه کمالات ورکړل. کمالات په دې کې مذکر ذکر کو یو دا چې هغه خپل ځوان دي چاړه راکړه لوی د کمال خبره او د څه د پاره الله د رضا د پاره چې الله را ناراضي شي او دا خپل بچے لازم. دویم کمال دا کړو چې په بیت الله شریف کې دنه بوتان او بوتان مات کړل. دا دویم کمال دی. دریم کمال دا و چې دغه وخت بادشاہ نمرود هغه اور د اور نه بچ راووت سلامت راووت. دا د ابراهیم علیه السلام هغه کمال. اور شروع کمال چې ابراهیم علیه السلام په خپل دوی باندې چاړه راکاږي او بیا د خپل دوی په ځای باندې الله تعالی د جنت نه ولا ګډ را لېږي او هغه ذبح کوي. اوس د نبی علیه السلام کمال سو
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वक्फल ज़ुबान में चाड़ा राकागी खो नबी अलैहिस्सलाम दपारा खलक फल औलाद ज़बह के दावे कमाल है नबी अलैहिस्सलाम फल औलाद और फल बची दा ज़बह के मंग वाक़या तो क्या सहाबा नबी अलैहिस्सलाम रुस्तुके का सुरुस्तुशे हासिल ची दुश्मन पमा बांधे गुजार की और उसने तो बशेदा पता बांधे ये और जनाने नबी अलैहिस्सलाम तो इला माशूम बोदा दे जंग की शरीक का नबी अलैहिस्सलाम और तो इला परी माशूम बांधे सो दा वड़ू के वे जबर दे बदमुन का दे पासंग के वे बर फलजान दे पादा संग नदा का जनानो और तो इला अल्लाह रसूल चिकन ताबान यो काफिर गुजार के दा गुजार मखे तदा माशूम रावा जैसा देखो नो को नबी अलैहिस्सलाम मांगे फल को फलजान और फल बचना कुर्बान करे द्वे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की बुतान मात करल चला काफिरान वे और रज़वा और दाईदा अख्तर रज़वा गीलान और दाखुल बुतान मखे तैरा फल खुराकुना के खुद ज़चर आज़मंगन फलेबा नबी फल दमुन दा शुक्र इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ये राज़न दमुन दा अख्तर रज़वा चल कदल शकर दल इब्राहिम अलैहिस्सलाम वफ़ीद बीमार दाखल अखलाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह ताला और तबरी रावा मस्तो और बुकान का फतकुल बुकानदार जरिए न इब्राहिम अलैहिस्सलाम द कमाल का नाव क्या बुकान दामाद उस नबी अलैहिस्सलाम द देना लोय द कमाल का से नबी अलैहिस्सलाम के कला मक्का फतह करला और नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह और बंद और लफ्ज़ रावा बस्ता और लफ्ज़ बांधी बुत का इशारा के बुत प्रयोग दा नबी अलैहिस्सलाम दा लेना वे कमा ज़मन का खुदा अकीदा के कुल पैगम्बरान दा ज़मन का सर ताज नहीं वो अल्लाह जल्ल जलालुहु बाज़ पैगम्बरान तक बाज़ बांधे फजीलत वर्कड़े और ब्या कुल पैगम्बरान की नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह जल्ल जलालुहु यलोई फजीलत दावर करे न नबी अलैहिस्सलाम दा बुतान दावो द्रेम द कमाल कारदाओ थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम चिकम काफिर सारा मुकाबला अगर नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये वो तो बोला और तो नहीं थे दाखिल दीन दिप्रेड आया ले किसो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और कोई मर्द का कबूल ले खुदा कोई दिन दान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और तो और दे और नबी सलामत रहो नदाकार द कमाल है दाद अल्लाह जल्ल जलालुहु यौम मौजिज़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और के बच द सदूल ने वो साथ और जदी पर मुकाबला की नबी अलैहिस्सलाम हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए विमाल नबी अलैहिस्सलाम यो रुमाल ला वे चिकल बाबा रुमाल फिरन शमे मा बाऊ तो पुलिसो नया का पाक शो वे न बाबा रुयान तो दिलो न बदमालास तो दिलो दादा वे न लोई कमाल
چې الله جل جلاله د پیغمبر علیه السلام په امتی باندې ظاهر. بل کمال د نبی علیه السلام دا چې د نبی علیه السلام یو امتی دی، یو بادشاہ ظالم اور کې وغورځاو او د اور نه بچ راووتو. دا څوک ابو مسلم خولاني رحمه الله چې دا وخت بادشاہ اور ته وغورځاو او د اور نه ژوندی راوځي بیا یې جلا وطن کوي. نو دا کمال د چا دی؟ د نبی علیه السلام. چې د نبی علیه السلام کو امتی باندې الله تعالی دا اور دا بولے گلزار. بل پیغمبر حضرت یوسف علیه السلام دی ورپسې چې دته الله تعالی یو دوه کمال ورکړي. یو کمال دا و چې دی به د خوب تعبیر وباسي، او بل کمال دا و چې دته الله تعالی حسن ورکړي. علما فرمایي چې د دنیا نه کیسې حسن دا الله تعالی یوسف علیه السلام ته ورکړي. اوس نبی علیه السلام خود خوبونو تعبیر وباسو. نبی علیه السلام په کله د صحابه مجلس کې ناست، نبی علیه السلام په صحابه نه تاسو کو تاسو کې چا خوب لیدلې چې تاسو د خوب تعبیر دا وباسو. نو که چا خوب لیدلې او نبی علیه السلام په تعبیر وباسو، او که چا خوب نو لیدلې نبی علیه السلام په خپل فرمایي ما میګه خوب لیدلې او دا خوب لیدلې نبی علیه السلام په خوب بیان څه تعبیر بیان. نو که یوسف علیه السلام الله تعالی د خوبونو تعبیرات ورکړي. کله تعبیر علم الله تعالی یوسف علیه السلام ته ورکړي، دغه شان دی نبی علیه السلام تم الله تعالی د تعبیر علم دا ورکړي. دویم کمال د حضرت یوسف علیه السلام دا چې الله تعالی کو سلمان کړي، او نبی علیه السلام ته الله تعالی څنګه حسن ورکړي. نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي والله ما رأيت شيئا قط احسن من رسول الله. په زمانه په خدای قسم وي کما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه بل شی په خوبصورت خسته د الله تعالی په نماز په الله قسم وکړه. الله تعالی د نبی علیه السلام نه علاوه بل شی کوي. اب یاوی کأن الشمس تجری فی وجهی، گویا کہ نبی علیہ السلام پر مخ مبارک کی لانور ځلېدو. وفي رواية كأن الشمس تخرج من وجهه، او قبل روایت کی راضی وی دا د نبی علیہ السلام دا سوچ د نبی علیہ السلام د مخ مبارک لانور بهر وروړي. دا د نبی علیہ السلام. بیا حضرت یوسف علیہ السلام نه بعد کې حضرت موسی علیہ السلام راغله. دته الله تعالی درې کمالات ورکړي. لومبه کمال لا ورکړو حضرت موسی علیہ السلام نه الله تعالی همسا ورکړي چې هغه همسا کې ډېر کمالات هغه کې یو کمال لاو چې هغه برما کوله. اوس نبی علیه السلام ته کوم کمال ملاو شو، آیا دا کمال د نبی علیه السلام په معجزاتو کې وکړو. نو دوه صحابه دي، یو عباد بن بشر دی او بل اسید بن سوید دی. دا دوه صحابه نبی علیه السلام سره شپې ډېر تر ناوخته پورې ناست. چې کله دی روانېږي نبی علیه السلام ته وایي چې تیاره ده، موږ به
څنګه نبی علیه السلام یو له لقب ورکړو بل له لقب وایي چې تاسو د دې ځای نه ځئ نو ستاسو د یو کس ځالک ته دا برابر کړي او چې کله جدا کېږي نو د دې بل کس ځالک ته دا برابر شروع چې کله هغې روانېږي د هغې را یو د لښتې نه رڼا داخلېږي چې کله دواړه جدا کېږي د یو بل نه د هغه یو رڼا چې دا بندېږي د بل دا کمال نبی علیه السلام په صحابي کې الله جل جلاله کې چې دا د نبی علیه السلام معجزه وه بل کمال په دې کې څه په دې لښته کې دې کې دا کمال چې کله به سمندر نه راواچول سمندر کې به لارې جوړې دا لوی کمال وه همدغه شانتې نبي علیه السلام سپوږمۍ ته په ګوته باندې اشاره کوي سپوږمۍ دوه ټوکړې کېږي یو په یو واړه کړي بل په بله دا کمال لوی کمال دی بل نبی موسی علیه السلام ته الله تعالی بل کمال نا ورکړو چې کله به درخت ته ناست و او درخت نه په بهر به یې وباسه نو هغه به پړکان به یې کوزلی نه اوس نبی علیه السلام ته الله تعالی دا کمال ورکړو نو د نبی علیه السلام یو صحابي دی طفیل دوسی عامر ابن طفیل دا د دوست قبیله و دی راغی نبی علیه السلام باندې ایمان راوړ مسلمان نبی علیه السلام ورته وویل ورشه او خپل قبیلې والا ته لاړ شه او هغې ته اسلام وښیه او هغې ته دین ورسوه نبی علیه السلام عامر طفیل دی وایي که چېرته هغې نه ما نه دلیل وغواړه زه به څه پېښ کوم نبي علیه السلام ورته وایي لاس دې رادې خوا کړه په دې لاس یې ورله خپل لاس مبارک کېښودو او ورته وایي ورشه او چې کله ستا نه دلیل وغواړو نو دا خپل ښی لاس یې پرې تندي راکاږه نو ستا دا تندی به رڼا کړي دا عامر لاړ او خپل قوم ته دعوت چلې چې کله هغې د دلیل مطالبه کړي دغه صحابي په خپل تندي باندې لاس راکاږي او د تندي نه رڼا کېږي بیا ورته نبي علیه السلام وایي چې کله دا تندی دا رڼا ته بندی نو د هغه لاس به پرې راکاږي دا رڼا دا وبندي دا د نبي علیه السلام په امتي باندې الله جل جلاله دا کمال راکړه او بیا موسی علیه السلام دریم کمال دا چې الله جل جلاله موسی علیه السلام یو داسې سرکش او کافر ته ولېږو چې هغه فرعون موسی علیه السلام ته ډېر تکلیفونه رسول نو د هغې په بدله کې نبي علیه السلام ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے چې زه لاړم د بدر جنگ کې اخیره کې زه ورسېدم وی نبي علیه السلام ته چې ما وویل چې زه خو ډېر لیټ شوم او جنگ کې شریک نه شوم ما ته نبي علیه السلام وفرمایل چې لاړ شه او د کافرانو کې وګرځه دغه دی دا ټول کافران پراته دي که کوم یو کس پکې ژوندی هغه قتل کړه مړی کړه ویې زه لاړم په کافرانو کې ګرځېدم ویې دې کې مې ابوجهل ولیده ویې هغه ځوان دی چې کله مې توره راوباسله ما ته دغه ابوجهل وایي چې زما دا مری چې غوسه یې نو دا د سینې سره خوا کې غوسه کړه چې د مکې زنانه زما صفت بیان کړي چې په ټولو سرونو کې زما مری راوتلي او بل دا خبره نبی علیه السلام ته وکړه
چې اوس زه قتل کېږم خو زه په قتل کېدو وخت کې هم زه د خپلې دشمنۍ باندې تا سره ولاړم. نو نبي علیه الصلاة والسلام ته مې دا واقعه بیان کړه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فرعون اشد من فرعون موسی، چې زما فرعون یعنی دا ابو جهل لا ډېر سخت و، دا فرعون چې کوم ته موسی علیہ السلام. نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې الله جل جلاله هغه ټول کمالات راي. اوس د نبی علیه الصلاة والسلام کمالات دا خو ډېر زیات دي او ځای په ځای باندې کلو په کلو باندې دا جلسې کېږي، اجتماعات کېږي، د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت پکې بیانېږي او د نبی علیه الصلاة والسلام هغه سیرت پکې بیانېږي چې موږ او تاسو لا اورېدلې او د نبی علیه الصلاة والسلام هغه سیرت بیانې څوک علماء بیانې دا نقل کړی چا چې کوم صحابه او هغه ماشومان صحابه د نبی علیه الصلاة والسلام دا سیرت هغې نقل کړی چې د نبی علیه الصلاة والسلام غاښونه مبارک دا څنګه روزي مبارکې دا یې څنګه وې، شونډې مبارکې دا یې څنګه وې، ویښتې څنګه و، د ګیرې ویښتې څنګه و، دا ټول هغه ماشومانو د نبي علیه الصلاة والسلام نه نقل کړي. ځکه دغه ماشومان به نبي علیه الصلاة والسلام ته مخامخ کتلل او چې کوم مشران صحابه وو هغوی به نبي علیه الصلاة والسلام ته مخامخ کتلی نه شو، کته به یې کتلل. د دغې وجې د دغه ماشومان چې کوم صحابه وو هغوی د نبي علیه الصلاة والسلام دا صورت او سیرت دا نقل. اوس د دې په باره کې ځای په ځای باندې اجتماعات کېږي چې د نبي علیه الصلاة والسلام د سیرت